نیام ویتنام چې په سټیج باندې ناست دي او د پاکستان تحریک انصاف د ځوانان زلمی مشران سپین روبي ټول ما طرف نه السلام علیکم. چونکه الیکشن وخت ہے اور په درون ورکر کنونشن باندې زه شفیع جان لا مبارکباد پیش کوم چې ډېر ښایسته ورکر کنونشن یې وکړلو اور پر سے ډېر کړي کوشش ډېر کړي او هغه نن مطلب چې هغه سمرات راغلل. د الیکشن وخت خلک په څټ رامي کې څوک بسي څوک بسي څوک څه خبرې کوي او د خان صاحب دوی خبرې دي بنیادي. هغه فاس خبره دا چې رول اف لا ګوره رول اف لا مقصد دا دی غرض دا دی چې په کم ملک کې انصاف وي هغه ملک کې سرمایه کاري کیږي او چې په کم ملک کې کرپشن وي سزا جزا پکې نه وي ظلم او جبر وي پکې عام ملکونه هم ترقي نشي کولی هغه ملک وروسته پاتې کیږي. نن بنګلادیش د مونه مخکې دی چې مونه وروسته آزاد شوی دی. نن انډیا وګوره اچان د ختلی دی. نن چاینا وګوره چې مونه وروسته آزاد شوی دی هغه ځای کې رول اف لا ده هغه ځای کې آئین او قانون حکمرانی ده چې کم ملک کې د آئین او قانون حکمرانی نه وي آئین او قانون حکمرانی به څوک راولي ما او تا به راولو څرنګه به راولو چې ما او تا په رول باندې صحیح خلک منتخب کړو صحیح خلک اسمبلی له واستو چې هغه چې کم آئین کې کم امندمنت دي کم ادارو کې ریفارمز دي. د خیبر پختونخوا تاسو پرفارمنس ګورو چې سره 3 سال خیبر پختونخوا چې کم حکومت وکړلو آی په پرفارمنس کړی دی. خلکو له صحت کارت ورکړو خلکو له راشن کارت ورکړلو دغه شی خلک داسې فیملیانې وي چې هغوی به غریب به د علاج د وجوهات نه مړ کېدو خو دا عمران خان و چې د غریب اواز یې اوچت کړلو او دا کسور و چې غریب له حق ورکړلو خپل پاکستانیانو له حق ورکړلو د دې وجوهات نه نن هغه صرف او صرف امریکې له ویلي چې ابسولوټلی ناټ موسیقي مقولې نه وي چې په موږ باندې مطلب چې ډرون حملې کېږي په موږ مونږ دې ملکوي او مونږ دې تذلیل کېږي او مونږ له مطلب چې د ټیشو پیپر غوندې دې استعمالوي د افغانستان په جنګ کې موږ څومره تباهیانې وشولې دا د چا دې راسول شوي دا د امریکې دې راسول شوي او دا د پي ډي ایم د ګورنمنټ دې راسه شوي وي ځکه چې دا پي ډي ایم ګورنمنټ ورته افغان د روسان دا ودرېدلو او دوی اګریمنټ ساین کړو په خپل ملک باندې په خپل هغه باندې ډرون حملې اټیکس اجازت ورکړو چې کله دوی وایي چې ابسولوټلی ناټ نو دا سازش جوړ شو او دا د اقتدار نه کوز کړلو. تاسو ټول په دې خبره باندې خبر یو او بل سازش یې دا وکړلو چې عمران خان به بغیر د سمبل نه الیکشن لړاولو. نن تاسو وکتلو چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ورکر دي کوم هغه دي هغوی له انتخابي نشان حقیر ورکوي بېعزته انتخابي نشان ورکوي دوی د خدای تباه او برباد کړي دا بېعزته خلک دي انشاءالله په د خپلو نشانونو باندې به دوی پښیمان وي چې دا کوم نشانونه به ورکړي الله په فضل سره د پاکستان تحریک انصاف ورکر ته نه غولوی شي او نه یې مطلب چې په سر کوی شي. دا بهادر دي دا غیرتمند دي دا ایمانداره دي ځکه چې پاکستان تحریک انصاف ورکر نه به چې خلکو ویلو چې پاکستان تحریک انصاف ورکر برګر بوای دی نن یې ثابت کړو جنونه یې وخوړلو. زه تاسو له سلام پیش کوم چې د پاکستان تحریک انصاف چې څومره ورکر دي څومره جنونه یې تېر کړلو او څومره تکلیفونه یې تېر کړلو تاسو برداشت کړو آئین او قانون په دایره کې او پولیس ولله زدایم چې څومره جدي فایرونه کټوای چې تاسو یې کړو د الله په فضل سره د خپل تحریک نه به مو واپس نه کړو نه واپس کېږو تاسو خوښه وکړه نه خوښه د تحریک نه به واپس کېږو که نه به واپس کېږو. بله خبره دا کوم چې د پاکستان تحریک انصاف د ورکر او د لیډرشپ نه شکریه ادا کوم ځکه چې ورکر دې ما اول اوچت کړو ما غوندې ورکر له ټکټ میلاو شروع زه د پاکستان تحریک انصاف ورکر او د لیډرشپ او د عمران خان شکریه ادا کوم دا ټکټ یې چې ورکړي د عمران خان ورکړي د بل چا نه ورکړي د پاکستان تحریک انصاف ورکر شکریه ادا کوم پهلا ځکه چې د ورکر اول وو او زه یو ځل ورکر منتخب کړلم نو ټکټ یې څلور ټکټ یې یو نه یو کس ته به مې راوړلی چې کم خلک د الیکشن نه وډا شروع زه سلمان ورله سلام پیش کوم
میجر فاروق شلمانی صاحب ورور له سلام پیش کوم دغه شی زعمان ورور له سلام پیش کوم دغه شی کرنل طارق له سلام پیش کوم دغه شی نسیم ورور له سلام پیش کوم چې دوی وکتلو چې ټیکټ یې ایشي شولې د خپل نامینیشن واپس واخیستلو او پاتې نه ولیدلو ان شاء الله امید لرم چې دغه شی خلک په مخ کې کېږي مخکې به مخکې شانسز به نور ونوځي بلې وه او چې د څومره کسان مې واخیستل ټولو ورته کلپینګ وکړو سعد ورور مفتي اسامه ورور دغو ټولو له سلام پیش کوم چې دوی په د سخت وخت کې قریب دوی خو خلکو ورته ګوتې ورکړې چې تاسو ودرېږو موږ مطلب چې جوړوي او جوړونه ورته مصطفی ته وي چې ټول جوړوي ان شاء الله باذن الله چې پاکستان تحریک انصاف خپل کاندیدیټ پیژندلی وي او خپل کاندیدیټ که بوتل نشانې ورکړی که بنګل نشانې ورکړی که ګوټو نشانې ورکړی وي د نور خو پکې ماته یو مشر امجد افرین صاحب ماله یو نشان راواستولو وایي چې تا ته خو مو ډول ډېر کړو ډول دې مبارک شه که نه دوی مو په نشانونو کې هم ګوتې وایي ته سوچ خو کوه ووټ ګوتونه څوک ډېر کوي ځکه نشانونه غلط پلت ورکوي خلکو له او خندګانې جوړوي د الله په فضل کړه په 8 فروری باندې تاسو سیاسي جنازه وباسو انشاءالله بل د مو په کوهاټ کې یو کاندیډیټ ولاړ دی او چې خپل وزیر الله خپل کوهاټ اوس ته ماله دا وایه چې په انو کسانو باندې په کېپیکې کې انا کسان ولاړ دي نو هغه یې چې خپل اوس واوره هغه عوام وزیر الله خو بېکاره کړ هغه ټیک ټاکر نه څونه مې وکړه ټیک ټاکر انتظار ملکم نور شوی انشاءالله انتظار ملکم د به تاسو سیاسي جنازه وباسو دا درته چلنج درکوم چې څومره ظلم کوی شي څومره جبر کوی شي د پاکستان تحریک انصاف سره د یوه خبره زه کوم برمنه کوم چې کله پولیس والا زما ورکړله ټلیفون کوي چې پلانکی کاندیډیټ سپورټ کا پلانکی کاندیډیټ سپورټ کا پولیس والا تا والا کار دا دی چې ته په خپل دایرې کې پاتې شه تا کار دی چې آیین و قانون او رول اف لا قایم کا تا کار دا نه دی چې کاندیډیټ ونیسي او په چا باندې په زور اعلانونه کوي او څوک نسي او چا باندې جعلي پیغامونه پټوي دا یوه خبره مه وره هر بېګا پسې سبا راځي داسې نه چې بیا د سسپنشن تر ډسمسل هم چې ووي د پاکستان تحریک انصاف ورکر بیا څوک پرېږدوي نه والله په خپل سره پولیس وروسته به دومره عمل من کوو چې پولیس والا مهاره تاسو د ډېر زره یا څلور زره یې چې د ما مجبوري ده د تاسو مجبوري ده د ما مجبوري ده چې د ما ملک کېږي د ما ملک تباه کېږي چې زه د خپل ملک اسلام علیکم خپل ملک را ودرېږم خپل ملک مې دیوالیا کېږي د ما د آینده نسل تباه کېږي د تاسو صرف او صرف دا وي چې ټرانسفر به دې وشي دی چې د ما مجبوري ده د پاسه نه حکم راغلی پاسه خو صرف او صرف یو الله دی پاسه خو صرف او صرف یو الله دی دا ذهن کې پرې کېږدو چې مجبوري به داسې مجبوري نشته دی ودرېږو تاسو انشاءالله د عوام به تاسو سره ولاړ پاکستان تحریک انصاف ورکر به سره ولاړ پولیس به زه خواست کوم چې دومره ظلم مه کوو چې سبا بیا تاسو دا فیس کوی نه شي د جامع کارونو باندې مو نه شئ ډارولی د الله په فضل سره نه ډارېږو نه به ویاړېږو بله خبره دا کوم چې کله پاکستان تحریک انصاف څوک هم ونیول شول کوم هم لیډر ونیول شولو کاندیډیټ ورک شولو غیب شولو تاسو سره یوه وعده وکړو چې په میدان کې به په 8 فروری باندې که کاندیډیټ ورک وي او که اف آی آر پې کاټ وي او که جیل کې پرېږدي خپل